The Student Service Center Global Private Limited, Islamabad Service, the Student Service Center Limited Liability Company, دوشنبه نخوا زنن تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. دا ویډیو په پښتو کې کول مقصد دا دی چې مونږ هغه مشران، هغه مور پلار کوم چې د خپل ماشومانو لپاره د MBBS لپاره معلومات کول غواړي او هغه په دا یو ډېره مهمه دغه مرحله ده اوس ولې ډېر سټوډنټس چې د هغو ریزلټس راغلو، ډېر سټوډنټس پروموټ شولو، ډېر سټوډنټ FSC چې دی هغه کلیر شوه. اوس هغه مرحله راغله چې کوم چې د پیرنټس دي، مور پلار دي، دا اوس په دا سرچ کې دي چې د هغو خپل ماشومانو دپاره ښه څه یونیورسټۍ چې ده هغه وګوري او خپل ماشومان د MBBS لپاره په ښه یونیورسټۍ کې داخل کړي. مونږ اویسینا تاجک سټیټ میډیکل یونیورسټي ریپرزنټیټیوز په اسلام آباد کې تاسو ته معلومات ورته تاسو دا کوم چې دا یونیورسټي دا څه اویسینا تاجک سټیټ میډیکل یونیورسټي دا یو سرکاري یونیورسټي ده. سرکاري یونیورسټي معنا څه ده؟ د دې معنا دا ده د دې چې کوم سلیبس دی، د دې چې کوم دا ټول مطلب سلیبس، اسپتال، د دې چې دا ټول سټوډنټس دي، د دې دا ټول چې مطلب ټیسټونه هر څه چې دی دا ریګولیټ کوي، د هغه ځای سرکار، د هغه ځای ګورنمنټ اف تاجکستان. دا یونیورسټۍ په سنټرل ایشیا کې په 2م نمبر ده. د دې چې کوم سلیبس دی 5 کالو دا ډیګري ده، 5 کال MBBS پروګرام دی. د دې سلیبس 5 کاله په انګریزي کې دی. د انګریزي کې د دې معنا څه ده؟ دا ولې یو مهمه خبره ده چې دا سلیبس په انګریزي کې دی. د دې لپاره سټوډنټ چې کوم پاکستاني سټوډنټس دي هغه هیڅ انټري ټیسټ ریکوایرمنټ نشته، ETA، SAT، IELTS، TOEFL د دې ریکوایرمنټ نشته. هغه سټوډنټ چې 60 یا 70% هغه په ساينس سبجیکټس کې په FSC او میټریک کې هغه نمبر اخیستی وي، په هغه بیسس باندې موږ هغه ته اډمیشن کوو. کوم سټوډنټ چې اپلای کوي یا غواړي چې هغه اډمیشن کنفرم شي، نو موږ هغه برج کردار ادا کوو. موږ د دې یونیورسيټي مطلب موږ دا تاسو ته باور درکو چې کوم سټوډنټ به اپلای کوي په دا یونیورسيټي کې دا هغه اډمیشن به 100% یعنی 100% به هغه کنفرم وي. دې معنا څه ده؟ دې معنا دا ده ډېر سټوډنټس دي هغه په پاکستان کې اډمیشن اخیستل غواړي، خو په پاکستان کې تاسو ته معلومه ده ډېر یونیورسيټیز دي یا میریټ کې ډېر سټوډنټس انتظار کوي، هغه ټیسټونه کلیر کول غواړي، هغه کلیر شي بیا هم داخلي نشي ملاو. ډېر پیرنټس دومره بجټ، ډېر سټوډنټس بجټ دومره نه وي چې هغه پاکستاني میډیکل یونیورسيټیز کې اډمیشن واخلي. دا یو اپورچونټي ده. دا اویسینا تاجک سټیټ میډیکل یونیورسيټي د کوم سلیبس دی، دا یونیورسيټي 80 کلنه زړه یونیورسيټي ده کوم چې جوړ شوې ده USSR په وخت کې. او بل په دې کې مهمه خبره زه تاسو ته دا وایم چې دا کوم چې سلیبس دی دا هغه سلیبس دی چې په پاکستان کې د ټاپ میډیکل یونیورسيټیز کې دا سلیبس اډاپټ کیږي. انډیا چې دا انډیا کې هم دا سلیبس اډاپټ کیږي. برطانیه یعنی لندن او برطانیه او UK هغه هم دا سلیبس اډاپټ کوي، یعنی هغه سټوډنټس دا سلیبس وایي. زه ولې دا وایم چې دا سلیبس د پاکستان نه د انډیا دی؟ دا وجه ده ډېر ماشومان، ډېر سټوډنټس چې هغه ته لاړ شي، ډېر سټوډنټس لاړ شي چاینا ته، رشیا ته او ډېر د نورو کمزور یونیورسيټیز ته ځي. هغه خپل یو سلیبس جوړ کړی، هغه سلیبس نه چې کوم چې په پاکستاني نه اډاپټ کړی دی، بل انډیايي نه اډاپټ کړی دی، دا هغه خپل یو سلیبس جوړ کړی. ټیک دی، هغه سلیبس WHO به یې مني، ورلد هیلث ارګنایزیشن یې مني، PMDC به یې مني، خو مونږ د ډېر سټوډنټس اپروچ کوي چې یار مونږ چې کوم چې چاینا سره راغلي دي، رشیا سره راغلي دي، چې د PMDC کوم مهم ټیسټ دی چې کوم د دې ایکویلنس ټیسټ دی، ډېر سټوډنټس دي هغه فیل کړي، هغه ملټیپل اټمپټس کوي، د هغوی یو کال ضایع شي، 6 میاشتې د هغو ضایع شي په دا کې چې هغه تیاریانې کوي او دا ټیسټ کلیر کول غواړي. دا اویسینا سټیټ تاجک میډیکل یونیورسيټي کوم سلیبس دی دا هم هغه سلیبس دی چې په پاکستان په یونیورسيټیز کې سټوډنټس ته ویل کیږي. نو کوم سټوډنټ چې دغه سلیبس 15 کاله ووایي، دغه MBBS ډیګري د اویسینا تاجک سټیټ میډیکل یونیورسيټي نه واخلي، هغه چې پاکستان طرف ته هغه د پاره د PMDC چې کوم ټیسټ دی
هغه ډېر اسانه وي ولې هغه سلیبس دی کوم چې پاکستان کې ویل کېږي انډیا کې ویل کېږي نو دا ټایم 2.5 څخه زیات انډین سټوډنټس په دا یونیورسيټي کې سبق وایي هغه رشیا ته نه ځي هغه کرغستان نور یونیورسيټیز ته نه ځي هغه چاینا ته نه ځي هغه دې یونیورسيټي ته ځي ولې هغه ته دا پاته ده چې دا چې کوم سلیبس دی دا سلیبس په انډیا کې هم دا سلیبس ویل کېږي او میډیکل سټوډنټس ته پاکستان کې ویل کېږي نو هغه سبا پوسټ ګریجویشن کول غواړي پاکستان کې انډین سټوډنټس په انډیا کې کول غواړي دا لپاره ډېر اساني وي چې هغه کورس ووایي یا پوسټ ګریجویشن وکړي یا دا کوم چې د PMDC ټیسټ دی هغه ډېر په اساني دا کلیر کړي موږ کنسلټنټس هغه رنګ نه یو دلته ناست زه تاسو ته هغه معلومات درکول غواړم کوم چې تاسو سره مدد وکړي نو د سټوډنټس ته زه دا وایم چې تاسو که یو ځای اډمیشن اخیستل غواړئ د MBBS لپاره تاسو ورته د انفارمیشن ټوټل پوره انفارمیشن واخلئ چې دا چې کوم سلیبس هغه یونیورسيټي کوم یونیورسيټي کې تاسو اډمیشن اخیستل غواړئ هغه کوم سلیبس اډاپټ کړی دی آیا دا هغه سلیبس دی کوم چې پاکستان او انډیا کې ټاپ میډیکل یونیورسيټیز خپل سټوډنټس ته وایي که دا سلیبس چې هغه خپل یو د WHO ګایډلاین مطابق جوړ کړی دی او هغه نه دی چې په پاکستان ولې پاکستانی سټوډنټس چې ځي هغه به برته راځي هغه به دلې څوک په سرکاري هسپتال کې پریکټیس کوي څوک به ولس ګریډ افسر جوړېدل غواړي په یو میډیکل مطلب سرکاري میډیکل یونیورسيټي کالج کې یونیورسيټي ډي سټوډنټس پارت 1 پارت 2 دغه کوي ډي سټوډنټس هغه بیا مخکې مطلب پوسټ ګریجویشن لپاره چې دی هغه بیا کوشش کوي دا یونیورسيټي چې کوم سلیبس دی دا بالکل په هغه معیار باندې پوره دی او دویم د دې فیس چې کوم دی تاسو د دې فیس دا انتهایی ریزنیبل یعنی ډېر ارزانه او ډېر مطلب هغه د دې چې کوم فیس سټرکچر دی دا تقریبا په ټوله دنیا کې کمپټیټیو دی کمپټیټیو معنا په ټوله دنیا کې دا ډېر مطلب که ډېر ارزانه هم نه دی نو ډېر ګران هم نه دی دا فیس چې دی دا درې د دې زه تاسو کوم دی فیس څو دی فیس په دا یونیورسيټي کې یعنی د سیمسټر حساب نه دی سیمسټر معنا شپږ میاشتې یا یو ټیک ډېر کنسلټنټس دی هغه یار د چاینا یونیورسيټي دا اول سیمسټر دی په څلو $50,000 دی او دغه باندې چې دی 2000 یا 1100 یا 1300 ډالر چې دی هغه سیمسټر فیس دی بعد کې سټوډنټ چې اډمیشن واخلي هغه چې وګوري چې یار دا پیسې خو تقریبا د سیمسټر د څلو 50,000 جوړیږي بیا سټوډنټ ته پته ولګي چې یار دا یونیورسيټي ډېره ګرانه ده دا مسینا تاجک سټیټ میډیکل یونیورسيټي کوم فیس سټرکچر دی دا د ویب سټ باندې دی دا فیس سټرکچر چې د انډین یونیورسيټي لپاره پاکستان مطلب یونیورسل فیس سټرکچر دی یونیورسل فیس سټرکچر معنا د هر ملک لپاره د دې سیم فیس سټرکچر دی په هغه کې څه رد او بدل څه پورته کول او کمول نشته دا فیس سټرکچر تقریبا 15 کال به هغه په دې کې یو روپی نه برځي نه کمیږي اوس د دې فیس سټرکچر دی څو د دې فیس سټرکچر دی د کال په حساب یعنی هر کال دا فیس سټرکچر دی یعنی هر سټوډنټ ماشوم چې د کال په اول کال چې کوم وخت شروع کیږي اکتوبر یا سپټمبر کې سټوډنټ به د پر کال پیسې سبمټ کوي او د پر کال پیسې دی څو $3,500 یعنی $3,500 چې دی د پر کال ټیوشن فیس دی هاسټل د دې ډېر بهترین هاسټل دی هغه په دننه په یونیورسيټي د الګ دی دننه هاسټل دی چې بار نه دی چې څه کمرې کرایه کړي دي یا دا کړي سټوډنټ لپاره دا فیسیلیټي ده چې هغه دا چې کوم هاسټل دی هغه په یونیورسيټي کې دننه وي $500 د پر کال یعنی د یو پر کال د 2 سیمسټر پر کال یعنی 12 میاشتې دا هو فیس د هاسټل دی $500 دی صحیح ده دا څه $4,000 $500 د دې یونیورسيټي 1200 بیډ یعنی 1200 بیډ هاسپټل دی په سنټرل ایشیا کې هوای یونیورسيټي دومره غټه نه ده یا دومره مطلب دا هو انفراستراکچر غټ نه دی چې دا هو 1200 یا 1200 بیډ هاسپټل دی د دې یونیورسيټي 1200 بیډ هاسپټل دی د دې معنی څه ده دا مهم خبر دا په دې مهمه ده خبره چې کوم ماشومان چې کوم کورس ورک هغه وایي په تیوریز کې صحیح هغه پریکټیکلز کې یونیورسيټي اټیچمنټ سره کوي فرض کړه ډېر انستیزیا وایي ډېر کسان پر ډیډ باډیز باندې پریکټیکلز کول غواړي ډېر کسان چې دی هغه لیبس کې چې پریکټیس یونیورسيټي دا هغه خالي $500 د پر کال لپاره چارج مطلب داونه $500 خالي اخلي دا سوی $4,500
مس یعنی روټۍ د 3 ټایم ستا ناشته ستا غرمې روټۍ ماښام روټۍ دا 3 ټایم روټۍ چې دا د پوره کال دپاره په $10 ده یعنی او بل په دې کې مهمه خبره مس چې دی پاکستاني مس دی یعنی دا چې کومې کالي میلاویږي هغه به ټولې پاکستاني خوراک صحیح او دویم مهمه خبره زه تاسو ته د دې یونیورسټي باره کې ووایم هغه دا ده چې ډېر یونیورسټیانې دي هغه $1500 $1800 د پوره کال د میس ته غواړي دوی $1000 غواړي او وجه دا ده موږ د دوی سره دا خبره کړې ده چې یار پاکستاني سټوډنټس دپاره چې دی په میس کې په هاسټل کې چې دی رعایت وکړي نو دوی موږ سره دا خو وکړو چې $1500 بجای دی موږ ته $1000 ومنل چې پاکستاني سټوډنټ چې کوم دي هغه د پوره کال دپاره دا د میس ته چې دی $1000 دغه کړي مطلب دا $1000 به خرچاوي د میس یعنې 3 ټایم روټۍ د پوره کال دپاره و دا د شپږو میاشتو یا د سمسټر خبره نه کوم زه د پوره کال خبره کوم صحیح او بل په دې کې هېڅ هم داسې خرچه نه ده چې هغه موږ سټوډنټ ته وایي چې یار دا بعد کې مطلب ایډمیشن باندې موږ سټوډنټ ته ووایي یا یونیورسټي ووایي چې یار د دې جلا خرچه ده د دې جلا خرچه دا انفارمیشن د یونیورسټي په ویب سایټ باندې هم شته دا انفارمیشن موږ ویب سایټ باندې studentservicecenter.info باندې هم شته مونږ دفتر دی په بلو ایریا اسلام آباد کې مونږ یو افیس دی دوشنبه تاجکستان کې کوم سټوډنټ چې ایډمیشن په دا یونیورسټي کوي دا هغو سره به یو اګریمنټ سټوډنټ سروس سنټر دوشنبه هم کوي د 15 کال اګریمنټ کوي د سټوډنټ سره په هغه کې به څه وي په هغه اګریمنټ کې اګریمنټ کې به دا وي چې دا چې سټوډنټ سروس سنټر تاجکستان به د هغه سټوډنټ که هغه مونږ خوري مونږ وروري هغه ځي هلته سبق ویل غواړي دا زموږ ذمہداري چې د هغو د 15 کالو هر ضرورت هر مسله هر هغو ته مدد پکار وي هغه مونږ به ریسپانسیبل یو چې د هغو 15 کالو لپاره مدد وکړو او بلې دا یو ډېر مطلب دا ډېر یونیورسټیز دا نه کوي ډېر کنسلټنټس دا نه کوي هغه بس ایډمیشن وکړي او ځان خلاص کړي خو مونږ داسې نه کوو مونږ یونیورسټي دا ریکوایرمنټ دی چې مونږ کوم اګریمنټ د یونیورسټي سره په هغه کې دا مینشن دی چې 15 کاله دپاره د سټوډنټ هره مسله مسایل چې دی د هغو ذمهوار مونږ نور مونږ ویب سایټ باندې تاسو انفارمیشن زموږ چې دا ویډیو چې په کوم فیسبوک پیج باندې دا په هغه کې ټول انفارمیشن دی تاسو مونږ میسنجر کې چې دی خپل نمبر ډراپ کړئ مونږ به تاسو ټلیفون وکړو تاسو به ټول نور ډیټیل درکړو او نور د دې زه پیرنټس ته دا وایم چې تاسو بېغمه شئ ستاسو لور ستاسو خور ستاسو زوی هغه که په مطلب دغه یونیورسټي کې د هغو فیوچر چې دی هغه سیف دی سیکیور دی او د دې یونیورسټي مقابله په سنټرل ایشیا کې ډېره کم یونیورسټي کوي نو دا نن ما دا معلوماتي ویډیو په پښتو کې وکړه د دې مقصد دا و چې موږ ډېر پښتانه ورونه خویندې مندې هغه خپل ماشومانو دپاره اوس هغه ټایم اصل کې راغلو چې ایډمیشن چې دی اوپن دی کولاو دی سټوډنټس چې دی هغه ایډمیشن اخلي دغه یونیورسټي کې چې دی کرونا په تاجکستان کې کرونا ډېره کمه ده WHO او دغه ملک چې دی هغه خپل ملک چې دی هغه کرونا فری اعلان وکړو د دې معنی دا کوم سټوډنټ چې ایډمیشن اخلي هغه په سپټمبر یا اکتوبر کې تاجکستان ته ځي نن د عمره ستاسو خدمت کې دا معلومات عرض کولو ډېره مننه